الله الرحمن الرحیم مختصر القدوری کتاب البیوع سبق نمبر 3 مصنف رحمه الذی زین مزید مسائل د تحای ګورای ولو قال کایو سړی بل سړی تی چې بیت من کا هذه الرزمه یا رزمه داغه تان می در باندې خرڅ کړلو کپړو ل چې کوم تان یو غ ترزم مل شي یا د شی ته کې چې په وی کپړې کې غونډې سو کپړې ور باندې کې غ ترزم مل شي زکی ته یل شي بار تیل شي د سی بیوتوی چې علی انها 10 اصواب دین لس کپړی جوړیږي په دې کې لس کپړی او جوړی دي دا د لدرکاو مغون په 100 روپۍ کې بیمه درهم په 100 روپۍ کې نن سبا 100 روپۍ کې نه کېږي مثلا 10000 کې خداوت درهم خبره کې چې بیمه درهم کل صوب ب10 هر جوړه پکې وشمره چې د لسو درهم شو مثلا دی خدا لسو نویلو خدای کرونو آنه کپڑی اوتل اوس بس کی پین وجدها ناقصتا کاکا میوتی آنشوی مثلا جاز البیع بحصته بمغوم رئیسی کی بس جایز ده کنکا آنه درهم دی ورکی ولا ناسو دی ورکی تولستی ولا ورکی وین وجدها زائدتا کبی ایولس کپڑی اوتل بس کی آیا یوسلس درهم بولا ورکی کسب کی چې نا فالبیع فاسد بیع فاسد دولی دلته کې د لس کپڑو خو بیع چلو معلومه ده کنه د ولسمه کپڑا شي دا ته نه استکوي دا بونه تپوس کې ارته کومه کپڑا پکې اخو کای او چې دا کپڑا پکې مال لري که د خماډره خو خاله جګړه بي دی وجه نه راشي کبه دور زی شو په دی باندې بیا خیر دی ومن باع دارن کایو سړي چا باندې کور خرڅ کړو دخل بناؤها فی البيع نه په کور کې صرف د ورچنه ولا دیوالونه چر دیوري نه د داخله بلکې په دی کې امارت بنا او تعمیر دواړه پکې داخل شو و ان لم يسمي اگر چې ته پکې دا ټول شیان ونه خې ومن باع ارزون کایو سړي په چا باندې زمکه خرڅ کړله دخل ما فيها من النخل په دې کې ونی داخل شي او شجر بوټي او غنی پکې داخل شي په البيع په خرڅواله کې ځکه څوک د سیتا ته نه چې د پټې مې در خرڅ و پکې سکراستا شو او د ونه پکې تا شو د بوټي پکې تا شو د خاصي سړی وي و الا میسمي اگر چې نه خودلی خوا خبره یاد ساتي دا ونی خالر مشاده پر پزمکه کې خخیو د فصل رمشاده پر نه وي ولا يدخل الزرع کچا په پټی کې غنی کړلې دي یا پکې جوار او غنمی کړلې دي دا نه دخیلېږي بی بیع الارض د زمکه په خرڅواله کې یو سړی د زمکه خرڅ کړل فصل پکې ورکی دی معنی د فصل استانه ده دا چې کله غټ شي دا به د نریبي ځانته الا بتسمیته کا پکې فصل ور ذکر کړو خرڅ کو بیا بیل خبره به خرڅول شي ومن باع نخلا کچا ونه خرڅ کو شجرن یا بلد سیونه فی ثمره میوه ورکیوا فثمرتو للباید کی کومه میوه د دی باید مشتری ته حق نه حاصل الا یشترط هل مبتاع هاکه مشتری ځان ته شرط ولګي چې دا میوه بو پکې ماوي وضعیتي صحیح خبره ده چلو 10000 کې دی ونه خستی و میوه چې پکې خلی خطوري 12000 راکړه ټیک ته ويقال للبائع حبایت بداویل شي چلو میوه خو نه را خرڅونه راکې په 2 روپۍ کې تو هاکه ټیک ځان لبس زید تخپلونه کې نه پرې داومه وسلم المبيع او دا ونه چې کومه د مبيع بوس پرش په مشتری ته ومن با ثمره کچا د میوه خرڅ کړله لم يبدو صلاحها تر اوسه پر یا په خانه د شوی کټا نه د شوی میوه په غوټه کې ده او قد بدا یا میوه رجوت شي د خسران د شوی جاز البيع دی ولا بيع جائز ده ووجب على المشتري مشتری ته ضروری ده قطع په الحال چې د میوه په الحال کټ کی پین شرط ترکا کاغه د شرط ولګي چې نامي وابر لوله وره پرېونو کې پرېدي چې کله غټه او پخشي على النخل په داونه کې پس د البيع بيع پسید شوالي ځکه چې ما په ونه کې اوس خپل میوه غټه کاڅه میوه د خستې لري کوا کنه کاغه د پر زیاتی روپۍ ولګي بیل خبره ده ولا يجوز ند جائز اي يبيع ثمره چې یو سړی میوه خرڅ کی مثلا تی چې دی پرې د ما په پټای کې کومه میوه کیږي کنه یا په ونه کې آغا بی تاوی خو پکې د سی چال وکا چې د لاس مانا یا لاس کریټه میوه بی ما یو نه خپل د ځان ته د نه کومه څه پاته لګي کدی کولې صرف لاس کریټه ټوله وشي بیا څه کو ټوله میوه به خراب شي بیم به خراب شي ويستثني منها ارطوالا معلومه معلوم رتل پکې مستثنا کی ځان ته د بچ شده منه ده ويجوز بيع الحنطه غنم خرڅول جایز دی په سنبلها په ویګو کې خوش के अंदर उसका बेचना दुरुस्त है والباقي لا قرخي او لوبیا خرڅول جایز دی په قشره په پټکو کې دام صحیح دی ومن باع دارن کایو سړی کور خرڅ کړلو
نو دخل فی البیع مفاتیح اغلاقها دی بیا کې دا داخله ده چې کنجیانې چابی او قفل به ولا دواړه ورکې قفلونه چې کوم دي دا به ورکوي ولا تعلیم علی خیوا دا خبره ده نو اوس تپوس کوي که ما یو سړي باندې غنم جوار خارج کړلو اوس د دې ولا تلل پلل دی باندې کومه خرچه رسي دا به چوک لنډوي دس و اجرت الکیاله د غنمو د دانو د کیل کولی ولا چې کوم اجرت ته دا به کیال ته نه اخلي کنه دا به لنډوي انداسې ونا کې د سمن او کوم سړی ته روپۍ ګڼي همدا شی ته د تله ګوري چې جلی نه وي چې کولی ولا چې کم کس یې تناقید یې لشي علی البائع دی ولا خرچه په څه رسي خرڅون کې بنې واجرت وزان الثمن کوي سړی د ثمن وزن کوي علی المشتری دی ولا خرچه به مشتری بنې رسي ومن باع سلعه کوي سړی سامان خرڅ کړلو به ثمن په روپۍ سره قیل للمشتری مشتری ته ویل شي چې تا خو سامان واخیستو کنه اې پیسې من اول وته روپۍ ورکه چې دا معلومي شي ځکه روپۍ په معلوموالي نه معلومیږي ځکه 1000 روپۍ دا 1000 روپۍ دی 1000 روپۍ دی فیزاده پاتې کله روپۍ ورکی قیل للبائع بای ته ویل شي سلم المبيع وس مبيع وتويرکا ومن باع سلعه کای سړی په چوبني سامان خارج کو څنګه وتل هندا لرګیو سامان دا بسلعه دی بداله کی سامان ورکو زه به ته غنم ترړه درک ته مو ته 15 ذکر کا مثال او ثمنن بثمن یا روپۍ بداله کی خارج کی قیل لهما دوړو ته ویل شي بای مشتری ته سلما معا دواړه سره یو بل ته شای ورکې ځکه دا روپۍ یو د بل نه راجح نه دی